أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. مونږ مخکې ویلو چې د دعوت په نتیجه کې به درې قسمه خلک پیدا کیږي، درې قسمه ډلې. په یو ځای کې دعوت شروع شي، انقلابي دعوتو، نو هلته به درې قسمه خلک پیدا کیږي. یو دی منون کې، او یو دی انکار کوون کې نه دی منون کې، او درېم ډله چې دی نو هغه د دې په منځ کې دی. لکه منون کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی، نه منون کې د دعوت چې دی نو ابو جهل او ابو لهب دلی دی. او په منځ کې په دې مکه کې هم خلک وو، لکه ولید ابن مغیره، هغه به کله یو طرف ته تلو کله بل طرف ته، او شک کې چې دنو خلق پراته وو. نو اوس به الله تعالی چې دنو د دې درېمې ډلې ذکر کوي چې دې ته وایي منافقین، چې په دې منځ کې دي. لکه هغه خلق دی چې هغه وایي چې نه زموږ د دین سره کار شته او نه زموږ د کفر سره کار شته، بس صرف تماشګری تماشا کوي، خو خپل پیدو ته او خپل مقصد ته ګوري چې دا وخ بچیدنه په کومه ډډه باندې پاسي، نو چې په کومه ډډه باندې پاسي جو دا کې ملګری. نو اوس به الله تعالی د درېمې ډلې چې دنو ذکر کوي. کله صورت موضوع وای چې ایمان ده، نو مخکې د حقیقي ایمان ذکر وشو چې هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اوس دلته د لفظي ایمان ذکر کیږي، لفظي ایمان د خلی د ایمان خبره کیږي. نو د مؤمنانو سره یو ځای نه ذکر کيو، په منځ کې کافر ذکر کړل، د کافرو نه پس ذکر کيو، ولی د مؤمنانو نه لري دي او د کافرانو ته د کفر تجدینو نږدې دي. نو دا هغه درېمه ډله ده چې دې ته منافقین وایو. او دا د نفق نه دی، نفق د منافق تعریف څه ده؟ نو اظهار خلاف المراد، چې اظهار چې دی نو د هغه مراد خلافي، کم مقصد چې په زړه کې پټ ساتلی دی، په دې خوله چې څه وایي نو د هغې خلاف. او دا د نفق نه دی، نو نفق سوري ته وایو. که تاسو لیدلی دا کربوړی نه یو، دې کربوړي په دې سوري کې چې دی نو سر راښکاره کړی، کله دا سر دننه کوي او کله بار کوي. او دې کربوړي چې دی نو یو سوری بلم شاته کړی، دو سورې یې کړي په دې خپله جال کې. که دلته څوک ورځي او څوک یې چیړي، نو بیا دا منډکۍ په بل سوري باندې چې دی نو تختی. نو نفق وایي سوري ته څنګه چې دا کربوړی دا دوه لارې استعمالوي، نو منافق دغه شانته کې چې دوه لارې استعمالوي، یو د ژبې لارې استعمالوي او بل د زړه لارې استعمالوي. په ژبه باندې وایي زه د مسلمانانو ملګری یم، آمنا وایو، او په زړه کې چې دی نو هغه کفر پروت دی، نو دې ته منافق وایو. بیا د منافق قسمونه څو دي؟ د منافق درې قسمونه دي. چې یو منافق اعتقادي دی، اعتقادي چې
چې په ظاهر کې وایي زه د مسلمانانو ملګری ما مسلمان یم خو په زړه کې چې دنو کفر پروت دی سور کافر دی په زړه کې دا دین اسلام او دا پیغمبر دای چې دنو د دین انکار کړی دی دې ته اعتقادي کافر وایو او دلته چې دا کم صفات ذکر کیږي او دا کم خصلتونه ذکر کیږي دا دی منافق قسمونه دي خو دلته پیخه پکې دا ده چې دا کم صفات ذکر کیږي نو دا په عملی منافق کې هم شته ده لکه دلته وایي چې منافق هغه ده چې دروغ وایو اوس په ډیر مسلمانانو کې چې دروغ صفت موجود ده نو منافق اعتقادي هغه منافق دی چې هغه د جهنم په اخرنۍ کنده کې دی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د جهنم په اخرنۍ کنده کې بدای دا ډېر خطرناک دی دا د لستوڼي مار دی چې دلته تا ته وایي زه ستا ملګری یم او ستا خلاف چې دی نو بیا سازشونه او منصوبې چې دی نو هغه جوړوي او دا دومره خطرناک خلکو په مدینه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو سره تبوک غزا لذي او لاړه او دیو په مدینه کې چې دنو اسلحه راجم کړلې او دا یې ویل چې دا پیغمبر چې دنو لاړو د رومیانو سره جنگ کوي او رومیان دومره خطرناک خلک دي چې دا غوینه دا واپس روغ نشي راتلل او الته به چې دنو خبره است ختمه کوي نو دیو په دې انتظار کې وخا او په مدینه کې جمعات هم جوړ کړو خپل مرکز یې جوړ کړو مرکز او نو مې ول د جمعات ور کړو او پاغي کې دیو سازشونه کوله د پیغمبر خلاف منسوبي چې دینه تیارولې او چې کله نبی له صلوات و سلام د تبوک د غزا نه راغې نو حکم وکړ دا جمعات وسېځو دا جمعات وران کړو پای کې اسلحه راوړل خوندې کړې وي او دغه شانت کې په مدینه کې د یو بل يهودي په کور کې دیو به اجلاسونه کوله نو نبی له صلوات و سلام داغه حکم هم وکړو و چې دا کور چې دنو دا وسېځو دا دومره خطرناک خلکو دې ته سوې منافق اعتقادي چې په ظاهر کې مسلمان ځان ته وایو او په ځړه کې چې دنو کوپر پروت دی دویم قسم د منافق چې دنو منافق شکی دی چې په شک کې پروت دی دې ته ګوري چې کوم ډله بچی دنو هغه بره خوري چې زبد هغه ملګری کېږم کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم حق وګڼلو چې دا حق پیغمبر دی کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دې خبره وکړه چې دیو به داغې نه چې دنو است منکر شو او دا قسم خلق دا شکیان نه دي دا په مکه مکرمه کې وو نو الله تعالی به جسه امتحان را وستلو نو دا شکیان منافقین نه دي دا به یو طرف ته شو دا امتحانون الله تعالی راولي چې د مؤمن او د منافق په کې پته ولګي لکه د معراج په موقع باندې نبی له صلوات و سلام معراج وکړو بر اسمانونو ته لاړو بیت المقدس ته لاړو نو په سحر له چراغ نو نبی له صلوات و سلام دا واقع خلکو ته بیان کړل نو دا کم شکیان خلق چې وو نو هغه ویل وسه پوری خو موږ ویل چې پیغمبر خو ستا غړي وړي شروع کړل وای دا څوک مني چې په یوش پکې سره بیت المقدس ته لاړ شي او بیا د بیت المقدس نه چې دنو اسمانونو ته لاړ شي او بیا د چې دنو واپس چې دنو راشي نو دا امتحان چې راغی نو په دیو کې هغه چې دنو ښکار شو په دې کې پیل شو نو دا یو طرف ته شو شکیان او بل چې کم دی نو هغه منافق عملی دی منافق عملی دی ته وایي چې عقیده د اسلام ده د دین ده الله او رسول مني خو عمل چې دی نو عمل د منافقینو دی عملی منافق دی لکه دروغ وایي دوکه کوي خیانت کوي وعده خلافی کوي سستی کوي ناکم د منافقینو علامات چې ذکر شو دي دا پای کې موجود دي نو کدی سړی توبه وستلله نو ټیک ده الله تعالی به معاف کی ځکه عقیده توحید ده او که بغیر توبې نه مړ شو نو الله تعالی بوله سزا ورکوي او په قیامت کې به الله تعالی د منافقینو سره پاسي
او د دې منافقت نه صحابه کرام ډېر سخت یریدله دا اعتقادي خو هغوی ته پته وه چې زموږ په زړونو کې ایمان نه و که کفر دی د دې نه خو څه یره نه وه خو یریدله چې د دې عملي نفاق نه یریدله او چې کم سړی د منافقت نه یریږي نو حذیفه بن یمان به ویله چې دغه منافق دی او صحابه به دومره زیات یریدله چې عمر رضی الله تعالی عنہ حذیفه بن یمان ته ویو رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي دی چې الله رسول دې ته منافقین ورښودلو چې دا منافق دی نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویو وایي زما نوم پکې شته نو حذیفه بن یمان ورته ویي ستا نوم پکې نشته دی او عمر رضی الله تعالی عنہ به کاتله چې حذیفه بن یمان د چا جنازې راتلو نو عمر رضی الله تعالی عنہ به د هغې جنازې راتلو او چې حذیفه بن یمان به نتلو نو عمر رضی الله تعالی عنہ به د هغې جنازې له نتلو وایي دا منافق دی ویو نو د حذیفه بن یمان په مخ کې یو سړي ویله هغه بار بلپونه یې بند کړه هغه سوچ یې وکاږه او د سونو دغه ځای هغه نو د حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ په مخ کې یو سړي ویله خیریې کولې وایي اللهم اهلک المنافقین وایي منافقین خدای تباه کې نو حذیفه بن یمان ورته ویو وایي چې منافقین الله تعالی تباه کړه نو ته په دې لارو کوڅو کې یریږې بیا به یوازې شي وایي دا لارې کوڅې نه دي دا د منافقینو ډکې دي وایي دا لارې کوڅې به بیا خالي شي وایي بیا به ته چې دی نو په یره باندې ګرځې نو دې داسې تصور پکار دی چې په هغه وخت کې چې دی نو حذیفه بن یمان دا خبره کوي په هغه دور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوس به څومره چې دی نو زیات شوي او علما هم د دې نه دومره سخت یریږي او دا حافظان او قاریان نه دي دا په دې مانځه کې د منافقینو دا صورتونه او د آیاتونه نه وایو وایي هسې نه چې زه چېرته په دې کې را نه شم وایي هسې نه چې زه چېرته دا یم دا کم چې زه چې څه ویم نو دا دومره ډېر خطرناک خلک دی ښه د دیو دپاره عذاب علیم راځي ښه پرون په سبق کې د کافرانو دپاره عذاب عظیم لار راغی او د دیو دپاره په قرآن کې چې دی نو عذاب علیم راځي درناک عذاب او په بل ځګونو کې چې دی نو چې کافر کله منافقت شروع کړی دی نو هلته به موله چې دی نو عذاب علیم راځي دردونکی عذاب دردونکی عذاب ولې دیو دپاره راځي ځکه چې دیو په دې دنیا کې د مسلمانان نه دي درمن کړی دي تکلیفونه ورته رسول دي نو دغه شانته کې الله تعالی به عذاب ورکوي دردونکی عذاب ورکوي نو دا درې قسمونه شو خام منافق اعتقادي منافق شکی او منافق چې دینو عملی نو دینه بچ دینو دعاګانې غواړي چې الله تعالی هم د دینه چې دینو وساتي دا داسې مرض دی د کینسر مثال دی ته بچ دینو ناسې په جماعت کې او دا به تا ته داخل شوی د ځان نه بچ دینو خبر هم نه وي دومره خطرناک شی دی نو په دې آیاتونو کې دا صفات چې دینو دا د منافقینو ذکر کیږي او تقریبا ټول قرآن دا خصلتونه چې دین راجمه کې په تکرار سره نو دا تقریبا 200 خصلتونه د دیو په قرآن کې ذکر شو دي لږ په دې بقره کې ذکر شو دي په سورۃ النساء کې لږ ذکر شو دي آل عمران کې دي سورۃ انفال سورۃ توبه کې دي او دغه شانت کې چې دینو بیا الله تعالی په کې یو روغ صورت راوړی دی سورۃ المنافقین غټ صورت چې دینو راوړی دی نو دا منافقین په هغه ځای کې پیدا کیږي چې په کوم ځای کې د اسلام غلبه یو چې اسلام کمزوری نو دیو بیا مخامخ راځي څنګه چې کفر مخامخ راځي دسې بیا منافقین راځي و چې په کوم ځای کې مسلمانانو ته غلبه حاصلوي
نو دیو مخامخ نشي راتللی نو پټ چې دی نو کار چلی و پټ کار کوي لکه و مدینه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دی نو ریاست ملاو شو د مدینه خپل خلق هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی نو ملګری شو ایمان یې راوړ اوس او خزرج والا او په مدینه کې دویم قسم چې دی نو هغه يهوديانو نو په يهوديانو کې څه خلکو انکار وکړو او څو خلکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره منافقت شروع وکړو او دغه شان دي کې عبد الله ابن ابي د منافقینو سردار رئیس المنافقین هغه چې دنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې دنه منافقت چې دنه شروع کو نو دا به زکم او د دینه بچ دنه ځان ساتي او دا چې الله تعالی په قران کې راوړي د دې حکمتونه دي چې دا خصلتونه تا ته الله تعالی دروخه یو چې ردینه چې دنه مؤمن مسلمان چې دنه ځان وساتي مومن مسلمان ته چې دنو ځان وساتي او دویم پکې چې دنو حکمت دا ده د دیم چې دنو زموږ سره عزت ده دویم پکې حکمت دا ده چې مؤمنان چې دنو د دین ځان وساتي ردي خصلتونه نه او بل پکې حکمت دا ده چې دا کم منافقین چې دی دا چې دنو د دې خپل مرض چې دنو علاج وکي دا پیغمبر هم د دې امت خیرخوا دی او دا قران هم چې دنو د خیرخواهی کتاب دی چې قران ولا چې دنو دا صفات او دا خصلتونه بیانې نو چې راشه چې دنو تاسو د خپل خصلتونو چې دنو علاج حالانکه د قران او د پیغمبر د چا سره دښمنی نشته ده قران او پیغمبر چې دنو هغه د خلکو چې دنو خیرخوا ده چې دا خلک د دې کندې تولیږي او د دې کندې نه چې دنو رابط شي پرون مونږ وویلا چې دا پیغمبر نه ده دا از تشرول نه کوي د پیغمبر په دې يرولو کې چې دنو خیرخواهی پرته ده او شفقت او مهرباني پرته ده چې دا خلک د کندې تولیږي او د دې کندې نه چې دنو رابط شي خو خلکو د خپل محسنینو سره او د پیغمبرانو سره چې دنو سکار وکړو او دغه خلک راولګېدل او پیغمبرانو چې دنو قتل کړه پیغمبرانو چې دنو ووجله پیغمبرانو پسې چې دنو ملنډې وکړې مسخرې وکړې نمونه پسې وویل ساحران او جادوګران او لیونی ورته وویل حالانکه پیغمبر خیرخواهی لټوله محسنو نو خلق د خپل محسنینو سره د څه کوي ښا په دې دنیا کې هم خلکو یې کړلې د قائد اعظم رحمه الله په بارک راضي چې دې په اخره کې چې دنو د قوم سره چې دنو غټ زیاتې وکړو قائد اعظم سره بیمار شوی او چا علاج نه کولو او پسخا امبولانس کې اچیلو او پسخا چې پای کې هغه چې دنو د تلوم نه وو او پلار چې دنو هغه چې دنو وفات شو هغه ډېر صحیح سړی وګوره دا خلکو ته وایي سیکولرو خو هغه ګوره عاشق رسولو دغه شانته کې محمد بن قاسم سره چې دنو خلکو سو وکړه خپل خلکو جیل ته واچېلو او قتل یې کو دغه شانته کې طارق ابن زیاد چې مسلمانانو مشر و چې دنو هغه هم قتل کو او د عباسیانو د حکومت نه ده دا ابو مسلم خراسانی چې دنو جوړ کړی دی غټ حکومت سو کال چې دنو حکومت او د عباسیانو بادشاہ راغی مهدی بادشاہ او هغه د ابو مسلم خراسان راوغختو او په خپل دربار کې چې دنو قتل کو خلق ورته ویل وای دا دی ولې قتل کو وای دی خو چې دنو عباسیانو حکومت چې دنو جوړ کړی دی وای دا مې ځکه قتل کو چې سبا دا سړی په ما پسې را پاسېدلی وی او زمانه چې دنو حکومت اخیستی وی مقصد می داو چې خلق د خپل محسنینو سره د خیرخواهانو سره بیا خلق دا کار کوي ښا پیغمبرانو سره چې دنو دا کار وکړو نو دا په قرآن کې تقریبا چې دنو د مؤمنان د منافقانو د خصلتونو نه 200 کړه تکرار سره ذکر دي او چې د احادیث ور سره ذکر کې احادیث په احادیثو کې راغلي په مشهور احادیثو کې تقریبا د 60 پورې چې دنو راغلي د شیخ امین الله یو کتاب ده
هغې ته الفواید وایو 2 جلد کې دی په اردو کې هم شته په پښتو کې هم شته او په عربۍ کې هم شته هغې چې دی نو تقریبا 106 خصلتونه چې دی نو راجمع کړلي 106 106 هغه دا بیماریان هم راجمع کيو او بیا تا ته علاج هم درخیو علاج نو هغه کتاب سره ځان پیدا کړي ډېر بهترین کتاب دی الفواید نومې دی نو دا خصلتونه چې دنو په احادیثو کې او په قران کې چې دنو ذکر دي او غټ صورت په کې سورې منافقون چې دنو راغله نو سبق ته ګوري و چې وس داس خصلتونه و پیژنې ومن الناس وبعض دخلنا من اغدي يقولوا چې وای آمنا موږ ایمان راوړل دي بالله په الله باندې وباليوم الاخر او په ورځ ورستنی باندې چې آخرت ته قیامت ته وما هم بمؤمنین او حال دا چې نه دي ایمان والا یقول آمنا دا په جواب باندې وای مونږ ایمان راوړل دي دا آمنا نه د ماضی صيغه ده او وما هم بمؤمنین دا ول چې د جمله اسمیه راوړل ده چې دی وای مونږ ایمان راوړل دي نو الله تعالی ول جمله اسمیه راوړل په جمله اسمیه کې چې دنو تکرار استقرار او دوام پکې دوام او استقرار پکې نو الله تعالی ویل چې وما هم بمؤمنین دیو مخکم نو مؤمنان وسم نه دي مؤمنان دیو د سره چې د ایمان نه خبرم نه دي د دیو صرف د خلو چې د ایمان دی د جبه ایمان دی زړه ته چې د نه د کو شوی تصدیق او اعتماد هغه تسلیم چې د نه په دې کې نشته دی نو داخله اقتحام نو ځینې وایي چې دا ځکه نه دي مؤمنان چې دوی د ایمانیاتو دا پوره لیست چې دی نو دا نه ذکر کړی چې د آمنت بالله کې راځي ایمان مفصل یا د بقرې په د آخرني آیاتونو کې راځي آمن الرسول بما انزل الیه من ربه چې په الله ایمان دی په ملایکو ایمان دی په کتابونو ایمان دی په رسولانو ایمان دی په آخرت ایمان دی په تقدیر ایمان دی وای دا لیست یې نه ذکر کړی نو خبره د دې سینه ده چې لیست یې نه ذکر کړی دلته اولنۍ خبره وکړه چې آمنا بالله او اخرنۍ خبره وکړه پر منس کې په کې دا ټول لیست راغی دا ټول خبرې په منس کې رالی کچره دیو د دې نورو نه انکار کوله نو الله تعالی به چې دنو بیا ورستو تفسیر چې دنو پاغي باندې کړو چې دیو د دې نورو خبرو نه انکار کوي ځکه خدا نور چې دنو دا لیست دغه خبره نه ده ځکه الله تعالی په تفسیر چې دنو بیا بل شان کوي چې دیو ځکه نه مؤمنانو چې یخادعون الله دیو دوکور کوي الله لرا والذین واکسانو لرا منو چې ایماندار دي وما يخدعون او دیو دوک نشي ورکول الا انفسهم مگر ځانونو خپلنا وما يشعرون او دیو نه پويږي دوک ورکول خدع چې دنو دوکې ته وایو چاله دوک ورکول لکه یو سړی چې دنو امونه خو دې په کریډ کې په دکان کې او ته چې مال کیلو امونه راکا او هغه چې دنو تعالی هغه امونه در نه کې بلکې داغې نه علاوه د چې دنو نور بیکار اسخه امونه چې دنو هغه در کې یا ټماټر چې دنو یو شانی خو دې صفا ستره مخامخ کاری او تعالی چې دنو په ګوتې کې چې دنو نور در کړل نو دا څه شی ده دا دوکه ده دوکه ورکوي نو آیا الله له چې دنو څوک دوکه ورکولی شي الله له خو چې دنو څوک دوکه نشي ورکولی نو دلته بیا داسې وایه چې یخادعون الله یخادعون الرسول الله چې دیو چې دنو د الله رسول له چې دنو دوکه ورکوي ځکه چې د الله رسول چې دنو هغه عالم الغیب نه دی په غیب باندې نه پوهیږي هغې له خو دوکه ورکړی کېږي الله له خو دوکه نه ورکړی کېږي خو د الله رسول له دوکه ورکړی کېږي او د الله رسول له دوکه ورکول داسې دي لکه الله له چې سړی دوکه ورکوي د الله رسول ته کنځلې کول داسې دي لکه الله ته چې دنو سړی کنځلې کوي د الله پر رسول باندې غزار کول داسې دي
لکه په الله چې دنو سړی گزار کوي. صالح علیه السلام خپل قوم ته وویله وایي که زما خبره نه منئ نو بیا ما ته مه رانږدې کېږئ، که مالم لاس چې دی نو راوړو نو غر کېږئ او تباه کېږئ، او یا چې دی نو دې وخېدم چې دی نو څه وویله، دا اوښه نه ده معجزه وه، نو هلاک کېږئ او تباه کېږئ او درناک عذاب سره چې دی نو مخامخ کېږئ. نو په قوم کې یو بدبخت او شقي انسان راپاسېد او بدماش، نو هغه اوښه چې دی نو هغه زخمي کړه او قتل یې کړله. فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. نو صالح علیه السلام ورته ویو وایي دا اوښ هم چې دی نو قتل کړله، مړم کړله، نو اوس انتظار کوئ، 3 ورځې چې دی نو انتظار کوئ، 3 ورځې پس به په تاسو کې چې دی نو نوم انسان نه یو. نو 3 ورځې چې دی نو تېرې شوې او قوم چې دی نو نوم نشان چې دی نو هغه ورک شو د ځمکې نه، ځکه چې دا د الله پیغمبر دی او دا اوښه چې ده دا د الله تعالی د پیغمبر چې دی نو نښه ده، نښه. نو د الله رسول ته څه ویل، د الله رسول باندې لاس چتول دا داسې دی لکه الله ته چې دی نو څه وی. په قرآن کې راځي که نه من اطاع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول تابعداري وکړله نو دا داسې ده چې د الله تعالی تابعداري یې وکړله. نو قوم چې دی نو د صالح علیه السلام چې دی نو څه شو، تباه شو، د ځمکې نه چې دی نو ختم شو. نو ستا په ذهن کې به سوال راځي چې دا خو پکار دا و چې دا یو سړی چې دی نو په دې عذاب راغلی او ختم شوی وی، دا خو ټول قوم چې دی نو تباه شو. نو دا ځکه چې دې قوم تماشه کوله، دې قوم چې دی نو د دې اوښې حفاظت نه کولو، ګناهونه کېدل او خلک چې دی نو په هغې باندې خاموش وو. نو بیا چې عذاب راشي نو بیا پکې دې ته نه کتلی کېږي دا پکې مولي صاحب دی او دا پکې چې دی نو قاري صاحب دی او دا پکې چې دی نو شیخ صاحب دی، بیا په وچو کې چې دی نو لامده سوځي، بیا ټول د سیل مه چې دی نو تباه کېږي. دا ځمکه او دا کائنات چې ولاړ دي دا په دې باندې ولاړ دي چې خلک به امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي. نن سبا چې دی نو زموږ په معاشره کې هم دا حل دی، خلک ګناهونه کوي مختلف قسم، او ما او تا چې دی نو ځان پې نانګاره کوو یاره خفه به شي، یاره چې دی نو څه ورته وایي، کلی دی چې دی نو خلک بیا چې دی نو خفه کېږي. نه، د غلط کار چې دی نو حکم به کوې، د غلط کار باندې به خاموش کېږي نه. دا صرف د مشرانو کار نه دی، د هر فرد چې دی نو کار دی، د دې معاشرې د هر سړي چې دی نو دا کار دی. غوره امتو ته ځکه ویلی شوی دی ولتکم امة یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، چې دا غوره امت ځکه دی چې دا به د نیکۍ طرف ته خلک رابلي او د منکر نه به خلک چې دی نو بچ کوي. دا زموږ په کورونو کې هم دا حال شروع دی، زموږ په معاشره کې هم دا دی. څوک مونځ اودس نه کوي، څوک ورته څه نه وایو، نه ورته پلار څه وایي، نه ورته چې دی نو مور ورته څه وایو. که جومات له راغی او که رانغی چې بس چې دی نو ټوله خاموشي ده، خفه کېږي. دا هم چې دی نو د منافقت یو قسم دی. ښه، منافقت چې پیدا کېږي نو په خلکو کې بیا بېغیرتوب چې دی نو پیدا کېږي. د صحابو په دبر کې چې څه ګناه به کېدو په هغې کې به غیرت پیدا کېدو، غیرتو چې دا ولې دا ګناه چې دی نو کېږي، دا ولې د الله تعالی نافرماني کېږي. نو چې منافقت کله سیوا شي نو بیا چې دی نو بېغیرتي په خلکو کې پیدا شي. نو دا دوکه څه وه، د الله رسول له چې دی نو دوکه ورکوله. او یا دا بله معنی هم صحیح ده چې دیو الله له دوکه ورکوي په خپل خیال کې، په خپل خیال کې چې دی نو الله له دوکه ورکوي. لکه د دې مثال به داسې وي لکه په روژه کې یو سړی په سیند کې لامبله، نو په دې سیند کې ښکته چې دی نو غوپه وواله او ښه ډېر شی چې دی نو اوبه یې وڅکلې، ځان یې ښه موړ کړو، بیا چې دی نو سر یې راښکاره کړو، وایي زه شکر دی، وایي نه الله ولدم او نه خلکو ولدمه،
یو سړی چې دی نو هغه بیا دومره چې دی نو ګناهونه کوي دومره چې دی نو بیا هغه ډاډه شي چې الله له چې دی نو یو قسم له عزت وکور کوم په خپل ګمان او خیال کې وای نه الله ولدم او نه خلق ولدم دغه شان خلق په دې زکاتونو کې چې دی نو خلق دوکه کوي و یو خزو چې دی نو یو سړی و چې کله به د زکات چې دی نو کال پوره کېدو 11 میاشتې به پوره شولې نو هغه سړی به چې دی نو خپلې پیسې راواغېستلې او ښځې ته به یې وویله چې دا مې تا ته درو بخه دی د زکات نه به ځان بچ کوو بیا به د ښځې سره چې دی نو 11 میاشتې دغه پیسې پرتې وې دا مالو بیا به چې په هغې باندې 11 میاشتې پوره شوې نو بیا به چې دی نو د خاوند ته چې دی نو وبخو چې دا چې دی نو تا ته مې چې دی نو وبخلو په دې باندې به چې دی نو هغوی ټول عمر تېرولو نو خلک داسې دوکې کوي ښه او په دې قسم کې ډېر شی واقعات دي بل یو سړی و نو هغې به چې دی نو زکات پوره شو پیسې ورسره ډېرې وې نو زکات به چې ایستو نو په یو پتیله کې په لوښ کې به غنم دړۍ غنم واچېدله او هغه روپۍ نه دي په دې غنمو کې به چې دی نو لاندې کېښودلې پټې 40-50-60 روپۍ به بیا به لاندې کېښودلې نو بیا به چې دی نو جومات مولي صاحب له راوړې چې مولي صاحب دا غنم دی او دا چې دی نو په زکات کې قبول کا اوس مولي صاحب چې دی نو د دې نه خبر چې دنه پکې چې دی نو پیسې پرتې دي نو هغې به دې قبول کړلې بیا به ورته هغه سړي ویله وایي مولي صاحب اوس به ته په دې غنمو باندې چې دی نو څه کوې دا خو دړۍ غنم دي خو دغه 200 روپیو دي زه تعالی 300 روپۍ در کوم او دا غنم چې دی نو واپس په ما باندې راخرڅ کا جو واپس به چې دی نو هغې واخېستل یا مولي صاحب به وویله چې دا خو په دې غنمو باندې به څه وکړم 300 روپۍ چې دی نو ښه کار دی چې په جب کې کېږدم جو هغه سړی به چې دی نو کور ته لاړو نو ښځې ته به ویلم وایي الله مې هم دوکه کو نعوذ بالله او د جومات مولي صاحب مې هم دوکه کو نو خلک په دې زکاتونو کې چې دی نو دا چل هم کوي نو دیو په خپل خیال کې چې دی نو داسې کوي چې موږ الله دوکه کو او الله له خو چې دی نو څوک دوکه نشي ورکولی خلک به ځان نه چې دی نو دوکه ورکوي نو د منافقینو مخکې یوه علامت ذکر شو چې دروغ ویو یقولو آمنا دروغ وی او اوس په دې کې چې دی نو دویمه علامه دا ده چې دیو دوکه کوي دوکه مؤمنانو له راشي وایي ایمان هم راوړی ستاسو ملګري وي او مؤمن خو چې دی نو په چا باندې بدګماني نه کوي و چې ته وایې ایمان راوړم زما ملګری جو ښه خبره ده او دنه ته چې دی نو نه خبرو چې دنه په دې زړه کې چې دی نو کوپر پروت دی او سور کافر دی نو ځکه الله تعالی چې دی نو د منافقینو دا صفات ذکر کوي چې دا مؤمنان نه دي چې دا منافقین ګورې وپېژني چې له دې نه چې دی نو ځان وساتي دا لستوڼې ماران دي ماران نو یخادعون الله دیو دوکه ورکوي الله لره والذین کسان لره آمنو چې ایماندار دي داسې ووایه دیو دوکه ورکوي په خپلو زړونو کې الله لره او په خپل خیال کې په حقیقت کې خو نشي ورکولی خو په خیال کې چې دی نو الله له ورکوي والذین کسان لره آمنو چې ایماندار دي وما یخدعون او دیو دوکه نه ورکوي الا انفسهم مګر خپلو ځانونو له ورکوي وما یشعرون او دیو نه پوهېږي الکه سړی خپل ځان له دوکه ورکوي دا خو بخمخل سړی خپل ځان له خو څوک دوکه نه ورکوي خو دیو چې د خپل ځان له وایي دوکه ورکوي د دې دوکې چې کومه سزا ده سزا هغه دیو په خپل ځانونو له به ورکوي د دې چې کوم انجام دی ګورئ ښه لا یشعرون د دې دوکې د انجام نه چې دی نو دیو ګورئ خبر نه دي چې دا موږ دروغ وایو چې په خوله باندې وایو چې مؤمنان یو د زړه نه چې دی نو ایمان نه دی راوړی د دې انجام به چې دی نو څه یو سړی وایي چې زه په زړه په خوله باندې ایماندار یم نو په دنیا کې ورته پیدې حاصل شي او چې دا سړی مړ شي نو دا به د کوم انجام سره چې دی نو مخامخ کېږي لا یشعرون دیو شعور نه لري ګوره په ځناور کې چې دی نو شعور وي په انسان کې هم شعور خو په انسان کې یو بل شی دی چې هغې ته عقل ویو په انسان کې شعور هم شته او عقل هم شته په ځناور کې چې دی نو صرف شعور وي ګوره ځناور هغه شعور دا دی چې هغه یخني او ګرمي چې دی نو دا محسوسه یو
کلک شی او نرم شی چې دنو دا محسوسه یو واخه چې وینې نو په وخو پسې چې دنو ځي او چې بیزه ولاړه یو او انسان ورته ګوري نو دا بیزه خو وایي چې څه شی ولاړ دی خو دا بیزه په دې باندې نه پوهېږي چې دا انسان ما ته ګوري صرف دا شعور پکې شته دی چې څوک څه شی ولاړ دی خو په دې نه پوهېږي دا انسان ما ته ګوري او دغه شانته کې شعور پکې دا دی چې کله وږي شي نو خوراک کوي کله چې ته کله ناکله چې دنو هغه بوټي چې دنو نه پیژني کله ناکله زهرېله بوټي چې دنو هغه مو خوري د هغې نه چې دنو بیا بیمار شي یا چې دنو دا ځناور چې دنو استعمال شي نو په انسان کې چې دنو علم هم دی او عقل هم دی انسان چې خوراک کوي نو هغه وایي چې دا زما د ژوند مقصد دی زما د ژوند په دې باندې دی حیات دی چې دا نه خورم مړ کېږم او ځناور په دې باندې نه پوهېږي هغه وایي چې خالي خېټه مې مړه شولله او انسان چې دی نو هغه زهرېله خوراک هم پېژني او هغه چې دی نو ښه خوراک هم پېژني نو الله تعالی وویل چې په دې کې هغه شعور چې دی نو هغه هم نشته دی ښه په ځناور کې ګوره شعور خو په دې منافقینو کې هغه شعور هم نشته دی چې د دې دوکې انجام به چې دی نو هغه به څه یو غل چې کله یو غل کله ناکله غلا کوي خو د دې انجام د دې غلا نه چې دی نو هغه نه خبرو خو کله ناکله چې دی نو هغه غل چې دی نو هغه ونیولی شي دا خپل انجام سره چې دی نو مخامخ شي بیا ولا چې دی نو خلک سزا ورکوي جیل ته چې دی نو واچوي خو د دې شعور دا چې کله دا ګناه کوي د ګناه په حالت کې د انسان نه چې دی نو شعور چې دی نو هغه ورځي کله انسان ګناه کوي بیا پکې چې دی نو شعور نه یو خجی نو دیو دوکور کوي الله لرا وا کسان لرا امنو چې ایماندار دي وما يخدعون دي دوک نشي ورکول الا انفسهم مگر ځانونو خپل لور کوي وما يشعرون او دیو نه پويږي کله دیو په دې انجام باندې چې دنو خبر نه دي چې دې دوکي انجام بسيو او د ګناه چې سړی کوي نو شعور پکې بیا نه ګوره الله تعالی په دې قران کې د قابل او د حابل واقعیا ذکر کوي په دې سوره مائده کې او پای کې دی يهوديانو ته یو اشاره هم د غوره چې يهوديانو تاسو د دیو سره چې د دې پیغمبر سره کې نه کوي بغض کوي حسد کوي د دې وجنه دا پیغمبر نه منئ دا و چې دنو قابل هم چې دنو دا کار کړو د خپل ورور سره چې حسد یې وسره کړو بغض یې وسره کړو کینه یې وسره کړو او هغه راولګي دوه خپل ورور چې دنو هغه مړ کو نو چې مړ کو ګناه یې وکړو نو بیا وته پته نه و چې په دې باندې چې دنو زه سو کم په خپل ورور باندې نو بیا چې دنو ابن کثیر لیکلی و یو کال چې دنو ګرځوو چې چل په وکما نو بیا الله تعالی چې دنو کارغه یو مرغۍ راولېګل او هغه چې دنو دا خاور چې دنو راکنستله نو دی ویل د قابل چې دا ماته چې دنو چل راخیو زه دومره چې دنو خطه شوم یا افسوس ته په ما باندې زه دومره چې دنو لاندې لاړم چې یو مرغۍ چې دنو ماته وس چې دنو چل راخیو نو دا ولې چې کله انسان ګناه کوي نو شعور تیام بیا ځي شعور پکې هم نه بیا د ګناه په حالت کې هغه سترګې چې دنو هغه زړونه د پدې باندې پرده چې دنو راشي پرده نو قابل چې دنو د چانه چلیز دکو د مرغۍ نه او اوس خلک وای د سپونه چلیز دکو نه قابل په لار باندې روان دي کنه قران او حدیث پرې خو د پسپو پس روان شو وای پسپو باندې چې دنو غل معلومه یو الګ پسپو باندې څنګه غل معلومه سپی چې دنو غل معلومه ولې شي دا غلط کار دی قران سوې شریعت سوې او تسلکه شریعت او قران خدا و چې گواہی به دا سړی بچدنو گواہی ورکيو او دا چې دنو پسپو پس روان دي دا ډېر غلط کار دی ګوره نو الله تعالی ول په دې کې شعور هم نشته په زناور کې شعور شته او په منافقینو کې شعور هم نشته ګوره مولا سپینه دي دا به جهنم ته نه ځي حیوانات جهنم ته نه ځي ولی دا غوي د پاره سه حلال او سه حرام نشته ده او منافقین به جهنم په اخر نه کند کی نو دا زناور نه هم بدتر شو بل هم ازل زناور نم چې دنو بدتر شو بس دې زه پوری ده ومن الناس یوزین د خلقنا من اغدی یقولو چې وایا یقولو په معنی د کذبه ده ها کذبه ناکم قول او خبره چې دیو کيو نو دیو دروغ وایو
ومن الناس یوزن د خلقنا من اغد یقولو چې وای آمنا مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې و بالیوم الاخر او په ورځ ورستنی باندې ورځ ورستنی به وای خام ورځ د آخرت بنوي دا موصوف صفت دی ورځ آخرنی زکه د دنیا نه ورستو ده کنه وما هم بمؤمنین او ندی دیو په حقیقت کې ایمان راوړون کی او ندی دیو په حقیقت کې ایمان لرون کی او ندی دیو مؤمنان یخادعون الله دیو تو کور کوي په خپل خیال کې الله لرا والذین واکسان را امنو چې ایماندار دي وما يخدعون دیو تو کنه شي ور کول الا انفسهم مگر خپل ځانونو لا وما يشعرون او دیو نه پويږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقول قولي